قدر معزز مسلمانان د موخه تاسو ټول مسلمانانو ته د خبرې علم دی چې نن دغه اختر درې مورز ده او دا د اختر دغه اختر دا قرباني د هغې مسائل موږ تقریبا سلب شانتی ذکر کړي او د قربانۍ پس منظر چې څو هغه هم سلب غونډې ذکر کړو چې د نبی علیه السلام نه تپوس د الله محبوبه دا قرباني څه شی نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو صحابه کرامو تپوس کو د الله محبوبه زمون د پارا په دې قربانۍ کې سړي مونږ چې قرباني وکړو مونږ ته بس ملاوي نو نبی علیہ السلام فرمایي بكل شعرة حسنه د هر وخت په بدله کې با الله پاک چې ساروي کم تا قربان کو د هر وخت په بدله کې با الله تعالی نیکی درکړي صحابه کرام ډېر هوښیار خلک هغوی تپوس کو د الله محبوبه کو یو سروی داسې دی چې په هغه باندې ویښتونه دي وړی د پیل بیا نو نبی علیه السلام فرمایي چې د وړی په هر ویښته باندې با الله پاک تعالی یو نیکي درکوي یو سروی دا اعلان کو د الله په نوم باندې د الله د پاره دی اعلان کو او پدی نیت او پدی سوچ او پدی فکر دی اعلان کو چې دا حکم د الله دی او دا زما د محبوب علیه السلام طریقه د رسول الله حکم دی ذکر رسول الله مبارک فرمایي یو سړی ته وس وشو چې دا قرباني کولی شي قرباني ونه کړله نو نبی علیہ السلام کو فرمائی فلا یحرم مصلانا چې دا قربانی نه کوي قربانی په واجب دا نو دا سره د به زمون د اختر منزل عیدګاه ته نه راشي نن سبا دا سه خلق موشتا چې اگی ما او تعالی دعوت را کوي چې ناکمه قربانی منګو تاسو کوم د سارو قربانی کو چې چا ګډ حلال کړي چا چیلای حلال کړي چا وا حلال کړي چا میخ حلال کړي چا اوف حلال کړي چا سندا حلال کړي چا وای حلال کړي سنت وکاله متواتر یو طریقه روانه ده په اسلام کې وصلنا سوکانا باپ دا سے خلق پیدا شو بری مختص فقبان دی چاہوی موتا توی قربانی خودی شکنوی چلا کم اتاس قربانی کوئی او بے زمائی عزت مندو پا دی سوچ او فکر باندی چیزب دا مسلمان گمراہ سن کا کما نزدی خلقو تا اکثر ویم زمان استازانو بفرمائل کله چې یو سړی بل سړی بیداری کوي ناغت دا نوی چې دا قرآن ممنا دا ورته نوی چې د رسول الله مبارک احادیث ممنا دا ورته نوی چې الکه ته جماعت ته مزا ته مونځ مکوا اغي زمای عزتمند کو داسې ورته وایي چې قرآن ممنا الله ممنا پیغمبر ممنا نو دا غریب سړی دا فقیر سړی دا ساده مسلمان ورته وایي چې ته خو ما بېلارې کې نو اگر راولګي یو ښایسته طریقه دې سړي ته جوړه کړي یو سړی دی هغه غواړي چې دې سړي له دا سړی زه مړ کړمه نقصان ورته ورسومه
او د نقصان د رسولو دپاره هغه دا سوچ وکړو چې دې سړي ته زهر ورکوم او په زهرو یې وجنما، نو د زهرو پلیټ ورته نږدي، چرته الوای ورته ایښې ده، چرته ګلاب جامنې ورته ایښی، چرته مټۍ ورته ایښې ده، او بیا په هغې کې د زهرو یو چونډۍ ایښې ده، په هغې کې د زهرو یو چونډۍ میلاو کړې ده، نو چې وجني د زهرو په پلیټ یې نه وجني، په داسې شي یې وجني چې زما عزتمندو هغه څیز مرعوب وي، خلک ورته مایله کېږي، د خلکو زړه ورته مایله کېږي، د خلکو دماغ ورته مایله کېږي، نو د هغې نه پس ورته پکې د زهرو چونډۍ اچولي وي، دا وخوره. چرته روپیو په ګیلاس کې ورته زهر اچولي، چرته چرګ په پوټي کې ورته زهر اچولي، چرته په سره کړې غوښه کې زهر ورکړي، چرته د الواو د مټۍ په پلیټ کې په یو دانه کې زهر ایښی دي، چرته په شربت کې زهر ورکړي. اوس هغه دا غواړي چې دې سړي ته نقصان ورسوله، نو د نقصان د رسولو دپاره ورته د زهرو پلیټ نه ږدي، بلکې پلیټ ډېر مزېدار وي، په هغې کې خوراک ډېر مزېدار وي، خوراک داسې وي چې د ده ورته اړه کېږي، د ده ورته شوق اوچتېږي چې او دا خوړل غواړي. په بهترین خوراک کې، په مزېدار خوراک کې، په لذیذ خوراک کې هغه ته زهر ږدي. دغه رنګې د کفارو چال دی. د دې منکرین حدیث د دې درې دعوې دي تر د اوسه پورې مخې ته راغلي. اولنۍ دعوه دا وه چې قرآن د الله کتاب دی او صرف قرآن وحی ده، او د قرآن نه علاوه نور د پیغمبر احادیث دا زمونږ دپاره حجت او دلیل نه دی. موږ باندې لازم نه ده چې موږ د پیغمبر تابعداري وکړو. په صحابه کرامو لازم نه وه چې د پیغمبر تابعداري دې وکړي. په صحابه کرامو باندې او په موږ باندې دا لازم ده چې موږ صرف او صرف د قرآن تابعداري وکړو. زما عزتمندو نو موږ او تاسو ته دې ښکلي نوم کېښوده. ما او تا ته وایي چې موږ اهل قرآن یو، موږ اهل قرآن یو، موږ د قرآن منونکي یو، موږ د قرآن تابعدار یو. قرآن د الله کتاب دی، قرآن د الله کلام دی، قرآن د الله وحی ده او اصل وحی قرآن دی. نو ما او تا ته قرآن مخې ته کو او ما او تا د پیغمبر په دشمنۍ کې زما عزتمندو چې نوم ته خو داسې راته وایي چې د پیغمبر سره دشمني کوم، نو تم پې پوهېږي او زم پې پوهېږم چې دا سړی د پیغمبر دشمن دی. نو یو ساده سړی هم دې ته نه دی تیار، چې یو عام سړی دې ته نه دی تیار چې زه د پیغمبر علیه السلام سره دشمني وکړم. یو عام سړی دې ته نه دی تیار، یو زمیندار هم په دې پوهېږي، یو تاجر، یو انپړه، یو لیکه پړه په دې پوهېږي چې دا سړی مې د رسول الله نه منې کوي. نو هغه ورته وایي چې وروره ته خو ما په غلطه لار بوځ. نو دلته ورته څه ویلی چې قرآن وحی ده، د قرآن تابعداري ده، قرآن الله را لېږلی، قرآن د الله کلام دی، قرآن د الله د طرف نه را لېږلی شوی کتاب دی. نو ما او تا ته د قرآن مخې ته کو صرف د دې دپاره چې د رسول الله احادیث شاته وغورځوه. نو لومبنۍ دعوه د دې خلکو دا وه چې قرآن د الله کتاب دی او په موږ باندې تابعداري د قرآن لازم ده. موږ به قرآن منو، د قرآن نه علاوه بل څه نه منو. او قرآن الله داسې کتاب را لېږلی، ولقد یسرنا القرآن للذکر. الله وایي چې قرآن خو ما اسان کړی دی. قرآن باندې تم پوهېږي، په قرآن زم پوهېږم، قرآن مخې ته کېده، قرآن ته د استاد ضرورت هم نشته. دا مولا چې دا قرآن تا ته بیانوي، د دې قرآن دا مقصد نه دی. نو لومبنۍ دعوه د دې خلکو دا وه چې صرف او صرف د قرآن تابعداري ده، د پیغمبر تابعداري نه. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې په صحابه لازم وه او نه اوس په موږ لازم ده. لومبنۍ دعوه دې خلکو دا وکړه. دویمه دعوه دا وکړه
چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري دا صرف او صرف د رسول الله په زمانه کې په صحابه باندې لازم وا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی نه بعد په نور خلق باندې د پیغمبر تابعداري لازم نه ده. نو اولنۍ دعوا چې قرآن زمون کامل کتاب دی د الله، صرف د قرآن تابعداري وکړو. د قرآن نه علاوه چې سدي د دې تابعداري نه په موږ او نه په صحابه کرامو شته. د رسول الله تابعداري نه په دې زمانه کې په چا لازم نه او نه د رسول الله په زمانه کې په صحابه باندې لازم وا. دویمه دا وکړه چې په موږ باندې خود رسول الله تابعداري لازم نه ده، خود رسول الله په زمانه کې چې کوم صحابه کرامو نه په هغه صحابه باندې د قرآن تابعداري او د هغې په زمانه کې رسول الله موجودو نه په رسول الله باندې د رسول الله تابعداري په صحابه باندې دا لازم وا، په موږ باندې نه لازم. اوس رسول الله چې کوم احکامات فرمایلي دي هغه صرف د صحابه سره خاصو، د رسول الله د زمانه سره خاصو، د رسول الله د زمانه نه بعد د بل چا سره خاص نه دي. دویمه دعوه اوس راځي ما تاسو ته شروع کې ویل چې کله یو سړی ستا په ایمان باندې حمله کوي نو هغه تعالی داسې نه راځي چې الله ممنا، تعالی داسې نه راځي چې پیغمبر ممنا، تا ته دا نه وایي چې قرآن ممنا، تا ته دا نه وایي چې رسول الله ممنا. دا ویسه وکړه چې موږ قرآن منو، قرآن وحیدا او به دلایل وایي وی قرآن کې الله وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر، من قرآن آسان کړی دی. الله وایي قرآن من آسان کړی دی. او دویمه دا وسه دویم دلیل دا وایي نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، من دا قرآن نازل کړی دی او د دې قرآن د حفاظت ذمہواری الله وایي من په خپله د استعداد د دې حفاظت کوونکي موږ یو. ګوره د الله په دې قرآن کې حفاظت ذمہواری استعداد. نو قرآن هغه کتاب دی چې دا محفوظ دی، د دې ذمہواری د حفاظت الله د استعداد. نو ګوره قرآن کامل کتاب دی، صرف د قرآن مجسمه او موږ خاص کوي دا به منو، بس بل څه به نه منو. نو یو دا وړون بنئ چې قرآن صرف او صرف دا د هدایت کتاب دی. دویمه دعوه چې قرآن د هدایت کتاب دی او د دې قرآن معلم د انسانیت رسول الله دی. خود رسول الله تابعداري صرف په صحابه وا، په موږ باندې نه ده. صحابه کرامو ته الله حکم کړی چې د پیغمبر تابعداري وکوئ. دا د پیغمبر د زمانې پورې خاص دی دا حکم. درېمه دا وکړله چې قرآن حق کتاب دی، رسول الله حق دی، د رسول الله احادیث هم حق دي. خو د رسول الله دا احادیث موږ ته چې را رسېدلي دي نو په کومه طریقه چې را رسېدلي دي دا طریقه دا چې کوم دی قابل د اعتماد او د بروسې نه ده. دا په کومه طریقه چې موږ ته احادیث را رسېدلي دي نو دې کې منځ کې زمانه اوتې ده، په دې کې منځ کې کلونه اوتې دي، په دې کې منځ کې سوونه کاله تېر شوي دي. کېدای شي چې په دې کې چا د ځان ته خبرې ورته نه کړي. ګوره دا آیات د الله د آیات د قرآن دا آیات د دې حدیث سره ټکراو دی. قرآن یو څه وایي، حدیث بل څه وایي. نو دا نشي کېدلی چې قرآن دې د حدیث سره چې کوم دی حدیث چې د قرآن مخالف وي. پیغمبر دې هغه کار کړی چې هغه د چای هغه د الله خلاف وي، هغه د قرآن خلاف وي. صحابه دې هغه کار کړی چې هغه د الله خلاف وي، هغه د صحابه د قرآن کریم خلاف وي، هغه د پیغمبر خلاف وي، یا پیغمبر هغه کار کړی چې هغه د الله د کلام سره خلاف وي. دا نشي کېدلی. حالانکه داسې نه وي. کم احادیث چې موږ تاسو ته را رسېدلي دا په مستنده طریقه باندې را رسېدلي. د دې احادیث راوي معلوم دی، د دې د اسماء الرجال تاریخ معلوم دی، دا راوي څوک دی، د ده پیدایش کوم ځای کې شوی، د ده پلار څوک دی، د ده استاد څوک دی،
د شاګرد څوک دی دا څنګه سره دی دا په خپل زمانه کې په علماو کې د مقام سره د مرتبه سره زموږ عزتمندو دا قرآن چې موږ تاسو ته وایي چې نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو دا قرآن نه ته وایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا پیغمبر تعالی موږ یو درانه بیان درکو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر چې کوم خبره کوي دا وحی وي او غرض بن خبر ادا ده چې نن په دې زمانہ کې تقریبا 1500 کاله برابرۍ کې دي دا سکم 1500 کاله متواتر د اسلام په تاریخ کې د قربانۍ حالات موږ او تاسو وکړي زمن نو تاسو آباو اجدادو زمن نو تاسو مشرانو زمن نو تاسو نیکونو زمن نو تاسو اکابر او مشایخ او علماء آغا رسول الله د زمانی نوالا تر دې زمانی پوری رسول الله په خپل قربانی کړي دا رسول الله دوګړان اغستدي هغه دوګړان واغستل ودا یو ګډ زمانه طرف ده او دا یو ګډ زمانه امت د غریبانو له طرف ده رسول الله ساروی حلال کړي رسول الله صحابه ته حکم کړي چې ساروی حلال کړي د رسول الله صحابه ساروی حلال کړي د رسول الله د صحابه نه بعد تابعین او تابعین او تر د اوس باندې پوری قربانی دې ته ویل دا چې دغه تختر ورځ راشي ساروی به حدث نه د الله په نوم باندې با دغه ساروی حلال کی به زمای عزتمند نبی علیہ السلام دو قسم احادیث دي یو دا په اسلام ابتدا کې رسول الله صحابه کو ویلې چې ساروی حلال کوم دی دا وخت د 3 ورځې نه زیات نه ساتي دا وخت د دې لپاره نبی علیہ السلام کوی چې زیات نه ساتي چې دا کم ساروی ته حلال کړي چې په دې ساروی کې ستا غریب ګوندی خوراک کوي هغه تم وخت ملاو شي هغه وخت وکړي زمای عزت مند ډیر غریبانان بداسي چې هغه په وخت نه پړلې ډیر موده بشي نو رسول الله صحابه کرام ته ویلې ابتدا د اسلام دا غربت ته نبی علیہ السلام کو فرمایي د 3 ورځې نه زیات د قربانۍ وخت نه ساتي به بل کار رسول الله مبارک فرمایي د دې قربانۍ دا وخت تاسو په خپل خورئ خلکو له من کولای شي ذخیره کولای شي وی ساتي چې څومره وخت تاسو ساتل شي وی ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو چې ساتل شي د 3 ورځې نه زیات ساتل شي او نبی علیہ السلام دا فرمایي چې تاسو د اسکم ساروی حلال وای نو تاسو د دې ساروی نه وه الله ترسي نه د دې سرمنه ویره الله ترسي بلکې د دې تاسو چې کم نیت کړه د الله د لپاره قرباني کوي تاسو د قنیت الله ترسي دا وخت ته وکړي دا سرمن ته خپل کار کراولي چاله تحفه وړالای کی ورکی د دې دا وینه ته پسمکه باندې وي خو نبی علیہ السلام او فرمایل چې د دې ساروی دا وینه لا توي شوی نه اسمکه ته نه رسیدلې چې د اسمکه در توي رسیدل نه وړاندې دا د الله دربار ته قبولیت لا رسیدلې وي ساروی علالول دي اوس دا څه خلق شته چې 1400 کاله بعد ځان ته ماهرین وي د علوم نبوت پرون نابل ورځ مې یو پوسټ کته هغه پوسټ یو سړی دی هغه یو اشتهار ورکړی او هغه وی روایت پرست ده نوی روایت پرستو نوی زه او تپوس کوم هغه دا وی چې قرآن کې الله رب العزت فرمایي الله وی اس ابراهیم علیہ السلام دی خپل زوی ته وی یا بنی انی اراک فی المنام اے بچیا زینم تا په خوب کې چې تاسو علالو ما ستاسو حکم دی ستاسو اراده ده ستاسو سوچ دی هغه ورته اے پلارا چې تا تستارب کوم حکم کړی تی وکړه اوس وی چې دا خبره د بنده ده دی دوانو کې دا وحی د ابراهیم علیہ السلام قول دی او کو وحی د اسماعیل علیہ السلام قول دی او کو دا دوانه د بنده قول دی او زمای عزت مندو مونږ ورته وحی وی او زمای عزت مند ګورا مونږ تاسو سوې
من داویو چې ابراهیم علیه السلام دی خپل بچی ته وی یا بنیا اے زما بچوړیا زتا خو کې انما چې ما ته الله حکم کړی دی چې نا خپل بچی اعلان کا ستاسو حکم دی ستاسو نیت دی ستاسو اراده ده هغه ورته اے پلارا تا ته چې الله کوم حکم کړی ته دا الله حکم پورا کا ما به صبر کوونکو نه لومي اوس د زوی او د پلار مکالمه ده اوس وی د پلار مکالمه ته د پلار وحی وی او که د زوی وینا ته وحی وی دا خبره خود بنی آدم ده او ته چې دا د الله خبره ده خچې د الله ده نو د پلار وینا د الله ده او که د زوی وینا د الله ده دې ته کوم یو ته وحی وی و زمای عزتمند ساده مسلمان په دې سوچ کې پریوتل چې او کړه دا خود ابراهیم علیه السلام وینا ده او ته چې دا خو کوم نه الله وی نو ګوره یو خبره ده دا واقعیا د رسول الله د زمانې نه مخکې تیر شوې ده الله رب العزت پیغمبر ته د دې دوه پیغمبرانو هغه واقعیا ذکر کړي چې تا ته پته شته دا ابراهیم علیه السلام دی د چې کوم دی خوب ولیده او مته په خوب کې وښودلی شو چې ته دا سوی حلال کا نو ابراهیم علیه السلام خپل زینه تپوس کوي اوس د پلار دا وینا الله دی پیغمبر ته خبر ورکړي او د زوی د وینا خبر الله ورکړي زمای عزتمندو دا دواړه وحیدا او زمای عزتمندو دا حکایت ده لکه تا ویلې چانکا په بازار کې زرا روانو ما او ما سیک الته پولیس والا ولاړ دی او هغه پولیس والا یو ګاډي والا پرچا ورکولا پدې پوهیږي اوس دا پرچا د سرکار دا هغه پولیس والا د سرکار دی دا غریب ورته چې الکه غریب سړی ما پرچا مرا کوا نو ته چې الکه دا د سرکار کار دی په دا د سرکار کار ته الکه ما صرف هغه خبره تاسو چې تا نه دلیدلې تا موجود نه وي ما تا صرف هغه قصه ذکر کړلا دغه قصه ذکر کول چې الله پیغمبر ته قران کې ذکر کړه دا وحی دا خو اصل مسله دا چې د دې مقصد دا نه نه زما عزت مند چې زه د خلکو تفصیل را خېما مقصد دا دی چې خلک د قران نه بچونه کما خلک په قران اعتماد پری دي خلک په قران باندې باور د خلکو ختم شي چې دا د الله کتاب دی خو زمونږ دا ساده مسلمانان دي ته خدا وي الکه ته قرباني کې پدری لکه ساروی اخلی نستا په خوا کې یو غریب دی هغه غریب له پیسې ورکا داغه په کور کې به وړه نه داغه په بچو به پیساب نه داغه د بچو به جامې نه نو ما ته وی چې الکه دا خو راته سم خبره کوي دا خو د غریب په کار باندې راوتل غواړي دا خو ما ته وی چې غریب سره ښېګړه وکا دا خو ما ته وی چې الکه د غریب سره احسان وکا نو زمون دا خلک دا د دین متاثر کی چې الکه دا خو ما ته صفا خبره کوي سم خبره راته او زمون استاد په دې ملک کې غربت ده نو غریب سره لکه جنت کې چې والله زما د پاره لګي زما خوي زما د پاره لګي دي نو به سبا هغه زنده‌باد پلان کې زنده‌باد دینګره زنده‌باد یاد ساتي نستانه پاره لګي دي نه د بل د پاره لګي دي صرف او صرف د دې د پاره لګي دي چې دا مسلمان بسنګ بیلاری شو د ایمان سودا بسنګ کوما دا به جهنم خشان څنګه جوړ کما زمای عزت مندو داغه د دې سرکار نشتا هغه د دې سرکار نشتا چې دا سړی ما جنت ته راکاږي کو جهنم ته نه راکاږي دا سړی ما ته د اسلام دعوت راکړي کو د کفر دعوت راکړي داغه کار صرف د دې سره دی چې د دې مسلمان د سینې نه د ایمان نور وباسم باس نه د زړه چې کوم د ایمان پر رڼا منور دی چې د زړه نه د ایمان رڼا وباسم دې د وجه نه عزتمند مسلمانانو ورونه تاسو په دې سوشل میډیا ګورئ په دې سوشل میډیا باندې یو طوفان جوړ دی چې الکه په لکونو څاروي دي قربان کړل الکه څاروي قربان کول دا د الله حکم دی دا د الله حکم دی دا الله حکم منل دا ایمان دی دا دین دی دا مذهب دی موت ته الله حکم کړی دی موت ته رسول الله حکم کړی دی دا الله حکم منل
د الله د پیغمبر مطابق د پیغمبر د سنت مطابق عمل کول دا دین دی د دین علاوه کو څوک بل څه دین وای دا دین نه دی او که ته دې ته وای چې یاره چا سره ښېګړه کول دا دین دی نو لار سے کافر لګې دي هغه بلاش هسپتالونه جوړ کړي د کافرو په ملک کې علاج فری دی هلته چې کوم دی زما عزتمندو چې معصوم پیدا شي هغه ته خرچه ملاویږي د هغه پلار ته خرچه ملاویږي د هغه مور ته خرچه ملاویږي د شرابو کلبونه شته دی هلته بدکاري کېږي زما عزتمندو هلته عیاشي شته دی هلته زما عزتمندو هېڅ قسمه رکاوټ نشته چې څوک څه کول غواړي ورته چې کوم دی زما عزتمندو ملاوي خو ما ته ورته مسلمان نه وي ما ته ورته کافر وي ولې زما عزتمندو اسلام مذهب دین دا زما عزتمندو دې ته نه ویلی کېږي چې ته د یو سړي سره چې کوم دی په یو لوږي باندې خوراک وکړه به دا دین دی نه ما ته وایي مذهب اسلام دین څه ته وایي دین ویلی کېږي د الله حکم ته د رسول الله طریقې ته ان الدین عند الله الاسلام د الله په نسبت باندې دین اسلام دی کو دا قربانی کول دی دا د الله په نوم باندې ورکه کول دی کو ته څاروی حلاله نو موږ تاسو ته شریعت وایي کو دا څاروی ته حلال کو په دې نیت ته حلال کو چېرې د دې څاروي ته غوښه به زه وخورم په دې پوهېږي درته وایي قرباني دې نه شي د قربانۍ نیت په غوښې نیت به نه کوې کو ته وایې چې ښه څاروی راولم سرب څاروی راولم ټکې به پکې خورمه کباب به پکې خورمه صرف د غوښې نیت ته کړی دی نو د غوښې د نیت نوم قرباني نه ده ما او تا ته وایي چې ته نیت کې ته به نیت دا کې چې دا څاروی حلالومه د الله په حکم باندې دا د الله حکم دی دا زما د محبوب علیه السلام حکم دی دا مې د رسول الله طریقه ده نو ما او تا ته وایي چې ته څاروی حلالی غوښه تا ته اسم ملاویږي غوښه به ته وخورې غوښه په خپله مه خوره رشته دارو له هم ورکه ګاونډیانو له هم ورکه غریبانانو له هم ورکه دې کال کې یو ورځ ده ستا به چې کوم دی ګاونډي وي هغه ګاونډي له غوښه ورکه کېدای شي هغه په ثابته میاشت کې غوښه نه وي خوړلې ستا د وجې نه به هغه هم غوښه وخوري ستا به یو رشته دار غریب وي هغه له ورکه یو رشته دار دی غریب نه دی ته غوښه ور ولېږه هغه غوښه لیږلو سره به ستا او د هغه په مابین کې محبت پیدا شي دې سره به صله رحمي پیدا شي تعلق به جوړ شي رشته به مضبوطه شي محبت به راشي زما عزتمندو دا موږ او تاسو ته شریعت وایي دا موږ او تاسو ته اسلام وایي انما المؤمنون اخوة مؤمنان د مؤمنانو وروڼه دي مسلمان د یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی زما عزتمندو نو موږ او تاسو ته الله رب العزت حکم کړی دی قربانی د څاروي قربانی ورکول دا خو احسان د الله دی الله خپل خلیل ته وایي اے ته خپل زوی حلال کا الله رب العزت ابراهیم خلیل الله ته وایي د خوب په ذریعه باندې د پیغمبر خوب دا وحی وي پیغمبر ته الله د وحی په ذریعه باندې او هغه وحی هغه د خوب په ذریعه باندې الله را لېږلی وا پیغمبر ته وایي ته چې کوم دی خپل زوی حلال پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے د خپل بچی په مړی چاړه راکاږي الله پاک ته د ابراهیم علیه السلام ادا خوښه شوه الله پاک زوی عزتمندو د انسانیت سره احسان وکړو ورته وایي چې ستا زوی ما لاله وه د زوی په ځای باندې وله ګډ راولېږو او د ګډ په مړی چاړه راښکله هغه ګډ حلال شو الله پاک تمام انسانیت ته حکم وکړو چې ابراهیم علیه السلام نه مې د زوی قرباني غوښتې وه ستاسو نه ستاسو د مال قرباني غواړم د مال قرباني غواړم دا پیسې نه دي دا زما عزتمندو خلکو ته ډېرې خوښې دي څومره خلک داسې دي چې نن به قرباني پې واجب به قرباني نه ده کړې څومره خلک داسې دي چې الله وس ورکړی چې په دم قرباني کېږي په زوی هم کېږي په ښځه هم کېږي په انګور هم کېږي بس یو قرباني وکړله وي زما غاړه ازاده شي وي زما غاړه ازاده شوه زه د کور سربراه یم که زه د کور مشر یم ښځې څه کالی شته هلکه وي ښځې کالی پکې چا راوستی هلکه انګور سره کالی شته د انګور کالی پکې چا راوستی
بس سرمنای ما قربانی کو په دې کار کې نه نه نه. هر هغه سړی چې صاحب د نصاب دی، کو هغه خزر او کو هغه نارینه ده، کو هغه سنانه ده، کو هغه سړی دی او کو خزره، کو نارینه ده او کو سنانه ده، کو واده کړی دی او کو غیر واده کړی دی، خو چې ځان له صاحب د نصاب دی، خپل د سره سشتا دومره سو سره شتا یا ور سره نو او د اختر په دې ورځ کې دا دې مالک شو، نو زما عزت مند د الله حکم دار چې دا به قرباني کوي. نن درې ورځ دا نو دې درې ورځ کې دنه چې سړی د دې نصاب مالک جوړ شو، نو دا به قرباني کوي. د سره سونا چاندي پرته را، د سره نقد روپۍ پرتی دي، د سره مال د تجارت ور سره دی، د سره داسې زیاتی پلاټ ور سره دی، د سره چې کوم دی زیاتی ګاډی ور سره دی، د تجارت ګاډی دی، اخیستنه او خرڅول کوي، سونا چاندي ور سره ده، روپۍ ور سره ده. زما عزتمندو او دا د 52 تولې چاندۍ ته رسي، د هغې قیمت ته رسي، دا به قرباني کوي. او که قرباني ونه کړله دا ګناهګار دی، دا مجرم دی، دا زما عزتمندو خطاکار د ظلم وکړو، د الله د حکم نه اعراض وکړو، د رسول الله د طریقې نه اعراض وکړو، د ابراهیم علیه السلام د سنت نه اعراض وکړو. دې د وجې نه ننم چې چا قرباني پې کېږي او نه کړې، ننم مقشره نن ور د پرېوتو نه مخکې قرباني وکړه، ننم وکړه. څه خلک داسې دي وایي ما خپل بوټ مات کړو، بوټ هلکه څنګه بوټ نور کله مې څاروی قرباني کړه او نن مې پیسې روان نستلې، هغه مې په غریبانانو تقسیم کړلې او داسې مې ور تقسیم کړلې چې زما عزتمندو هغه تاسو ته دغه میسجونه نشم اورولی چې خلکو څه وایي. ما ته خلکو جواب کې څه وایي، خو چېرته د پیسو په تقسیمولو باندې قرباني کېږي، نو بیا زما عزتمندو یهود او عیسیان هم پیسې تقسیموي، هغې هم د انسانیت خدمت کوي، هندوان هم د انسانیت خدمت کوي. لاړ شه ستا او زمانه زید زما عزتمندو هندوان په انسانیت باندې خفه کېږي. ظاهري شکل یې دا دی، یهودو شکل دا جوړ کړی دی چې موږ د انسانیت خیر خواو، حقیقت کې دي نه. حقیقت کې دا حال دی چې د فلسطین د مسلمانانو بچو عزتونه یې لوټ کړل، د مسلمان زما عزتمندو کورونه وران کړل، جوماتونه یې ړنګ کړل، زما عزتمندو راولګېدل د مسلمانانو دی الټه په زنځیرونو کې ځوړند کړل او د تیزابو په باټو کې او د تیزابو په کویانو کې او د تیزابو په ډرمونو کې والله روپۍ ورکړلې چې وردنې کې انسان چې روزي زما عزتمندو تش اډوکي. داسې ظلم او جبر چې په دې دور کې هغه خلک چې د انسانیت درس خلکو له ورکوي چې موږ د انسانیت خیر وایو. زما عزتمندو دي چې کوم ظلم او بربریت د انسانانو مسلمانانو سره بالخصوص وکړو، زما عزتمندو تاریخ داسې ظلمونه زما عزتمندو خالي. زموږ مسلمان خو په دې نه دی، زموږ مسلمان خو صرف دا وایي چې دا قرآن راته وایي چې قرباني وکړه، قرباني دې ته نه وایي، مونځ دې ته نه وایي، روژه دې ته نه وایي، حج دې ته نه وایي، زکات دې ته نه وایي. زکات خپله معنی کوي، د مونځ خپله معنی کوي. 1400 کاله متواتر چې کوم دین موږ او تاسو ته شریعت او دین او مذهب علماو بیان کړی دی هغه ټول غلط دی. او د دې زمانې یو هغه سړی چې تی مخامخ کېنه وایه د بسم الله ترجمه راته وکړه چې د بسم الله په باندې پوهېږي، هغه سړی تا او ما ته کېني مخې ته موبایل یې مخې ته نیولی دی، زما نوجوان هغه پسې روان دی، دا ټیک وایي، دا ټیک وایي. نن دنیای کفر ولې زما او ستا علما ټارګېټ کوي؟ د شیخ ادریس غوندې سړی چې شهادت باندې رسي دا هسې نه رسي، شاته یو تحریک شروع شوی، علما بدنام کا، د علماو خبرې رواله، دا په سوشل میډیا خورې کا، هغې نه کټۍ وکړه، یو خبره د یو ځای نه رواله، بله خبره د بل ځای نه رواله، بې همدردي حاصله کا چې دا ملا دا د پښتنو خلاف دی، دا د امن خلاف دی، دا د امن خبره نه کوي، دا د پښتون خبره نه کوي، دا د پښتونخوا خبره نه کوي. بیا زما عزتمندو هغه ملا پسې د کرایې ټټوان لګې دي، بې دینه خلک لګې دي، سوشل میډیا پلیټفارم یې استعمال کو،
چې او دا مولا چې کوم دی دا د دې ملک خیرخوا نه دی، دا د پښتنو خیرخوا نه دی، دا د امن خیرخوا نه دی، دا د مذهب خیرخوا نه دی، دا جماعت باندې د هغه تیر شوي فرعون خبره کوي، د دې زمانې د فرعون خبره نه کوي، د هغه قارون خبره کوي، د دې زمانې د قارون خبره نه کوي، د هغه ابو جهل خبره کوي، د دې زمانې د ابو جهل خبره نه کوي. زما ساده پښتون راولګېده او که نه دا مولا چې کوم دی نه دی لګې، پخپله به ناست دی په لندن کې، پخپله به ناست دی په یورپ کې، پخپله به ناست دی چېرته د انګریز تالیسټې به وي، د انګریز سپي به لمبئ، د انګریز خچرې به لمبئ، د انګریز استبل به صفا کوي، چېرته به ناست دی په یو ځای کې او په بل ځای کې. زما عزتمندو د خپل ملک نه بار، د خپل ښځې نه بار، د خپلو بچو نه بار، د خپل مور او پلار نه جدا او دا او ما ته وایي دا مولا نه دی، دا مولا بس پلیټ فارم میلاو شي. او زه حیران هغه پښتون ورور ته یم، هغه پښتون ته حیران یم چې بې ساله هغوی یو ځای کې افتتاح کوي، نو هغه سړی راولي چې د کم سړي د خولې نه بکواسات ختل، د علماو دشمن، د علماو سره نفرت کوونکی، د علماو سره بغض کوونکی، علماو سره حسد کوونکی، د منبر او د محراب مخالفت کوونکی، د قرآن د بیانونکو مخالفت کوونکی. هغه به بله ورځ راوستی زما عزتمندو او خلک به ورته ناست دي، ګیري والم پکې شته، بې ګیري هم پکې شته، د هغه خلک چې کوم دی وروره استقبال هم کوي، هغه ته خلک سیرې اچي. او ما پسې زما عزتمند جومات ته ریټر راځي، ملا صاحب جومات ته چې راځي مه راځه جومات ته، په یو لار راځي په بله لار به ځې، په یو طرف راځه په بل طرف ځه، اختر کې چا سمه میلاوېږه، دا چلو که هغه چلو که. زما عزتمندو زما په خپل جومات کې دا حال، دا زمونږ د معاشرې کم طرف ته روان دی. قوم د خلکو محنت وکړو چې د دې خلکو په زړه کې د علماو نفرت پیدا کړ، خو علما د دې خلکو نه جدا نه شو. اوس یې بله لوبه شروع شوله، هغه بله لوبه دا ده چې اوس ملا ته وایي جومات ته مه راځه، ملا صاحب جومات ته مه راځه، اجره کې چا سمه میلاوېږه، اختر کې چا سمه میلاوېږه، چا ته ځای مه ښیه، چا له غاړه مه ورکوه، چا له لاس مو میلاوه، چا څوک ځان ته چې کوم دی نږدې مه پرېږده. زما مجبوري ده زما عزتمندو، دا حالات زمونږ او ستاسو دې حد ته تللي. د مرګ نه څوک یېرېږي نه، مرګ دا زمونږ ایمان دی چې په خپل ټایم باندې به راشي، خو ګیله خو هم شته که نه، خفګان خو هم شته که نه، جړا په دې راځي چې زما د دې معاشرې د دې مسلمان ورور ذهن ته به دا خبره کله پرېوځي چې د دې انسانیت خیرخواهان څوک دي، د دې مسلمانانو خیرخواه څوک دی، ستا د دین او د مذهب بچ کول والا څوک دي، ستا د کتاب او د قرآن او د سنت حفاظت کوونکي څوک دي. څوک مې راونه کېدل د مولا په جامه کې. زما عزتمندو د شیخ صاحب نه وړاندې، د شهادت د شیخ صاحب نه وړاندې د ډېرو خلکو خبرې مې واورېدې. یو ملا صاحب زما عزتمندو د هغه گفتگو مې اورېدله، هغه ملا صاحب چې کومه گفتگو کړې ده زما عزتمندو هغه څه وایي چې کوم سړی د ظالم ملګرتیا کوي د ده په کفر کې شک نشته، دا پکا ټکا کافر دی. هغه ملا صاحب مې پرون هم کته په یو پړ کې لګی دی، زما عزتمندو د خوراک سامان ځان له چې کوم دی امونه پرې کوي. ملا صاحب امونه وخوره، پکا ټکا کافران خو دې لاړل، هغه کافر خو لاړې، خو ته ام مزېدار وخوره، ام وخوره، ځان موړ کا، د ټیکو پروګرام هم وکړه، ځان موړ کا، خو کباب خو دې اړه کېږي، کباب هم ځان له وخوره. هغه پکا ټکا کافر لاړې، زړه به دې یخ شوي، سینې به دې چې کوم دی هغه د سینې تاو به دې ختم شوی. زمانه ور به شو، وتلک الایام نداولها بین الناس. پته به ولګي چې په خر باندې څوک سور دی، په اس باندې څوک سور دی. دا شپه به تېره شي، رڼا به راشي، دا ظاهري سترګې به پټې شي، حقیقي سترګې به کولاو شي، بیا به پته ولګي چې په حق څوک دی او په باطل څوک دی. الله دې زمونږ او ستاسو د علمای حق او حفاظت وفرمایي. الله دې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. بیا د ټولو ملګرو خدمت کې درخواست، الله رب العزت نه دعا غواړي چې زمونږ د مدرسې کوم کار روان دی، چې الله زمونږ په زندګۍ کې او زمونږ په ژوند کې الله دغې مدرسې ته وجود ورکړي، او الله رب العزت د رشد هدایت مرکز جوړ کړي، او تمام انسانیت دپاره الله د خیر ذریعه وګرځوي. او داسې په درخواست هم کوو، د اختر چوټۍ نه دي،
کېدای شي سبا بله ورځ پې بیا کار شروع شي. زما عزتمندو کومو ملګرو له چې الله بس توفیق ورکړی خپله تعاون کولی شي. خښت هم پکار ده، شګ هم پکار ده، سیمټ هم پکار دی، سیخ هم پکار دی. یو دانه سیخ کو تاسو ملګرو عزم وکړو. دا ناس ملګري دي چې یو سیخ به زه اخلمه، یو سیخ په بازار کې لاړې بازار ته لاړې ویې لکه یو سیخ 40 فوټې سیخ په څو دی، یو سیخ دې واګسته وړاندې وړه، یو بوری سیمټ دې واګسته لاندې وړله. کور کې د زنانو ته ویل چې هلکه یو سیخ 50 روپۍ دی. یا مثال په طور باندې یو من سیخ اخلمه، یو لس شل خښتې اخیستی شمه، یو بوری سیمټ اخیستی شمه، یو جنریټر شګه کرش اخیستی شمه، یو د شټرینګ والا د یو 2-5 فوټو 10 فوټو د شټرینګ پیسې ورکولی شمه، یو ورځ د ګلکار یا د مزدور پیسې ورکولی شمه. نو زما عزتمندو دا تعاون تاسو کولی شي. هغه تعاون دنه نه غواړو چې ستاسو په وس کې نه ده. ما ته ډېر ځایونه معلوم دي، زه ګلان شمه داسې ځایونه راته معلوم دي چې یو اجرې ته ورلمه نو زما دا یقین دی چې د یو لنټر پیسې به ماله په یو چک باندې راکوي. یو لنټر چې د یو لنټر باندې څومره خرچه راځي دا به ماله په یو چک باندې راکوي. ښه مزېدار استقبال به مې کوي، عزت به مې کوي، بالغ به م راتږدي، خوراک به م را باندې کوي. خو پیسې به پاکې نه وي، پیسې به حرامې وي، پیسې به ناپاکه وي. داسې خلک راته معلوم دي. خو تاسو خو نومونه د توالم ډېر به پېژنئ چې باقاعده ما پسې سوال جواب کړی دی چې مولوي صاحب زمونږ ځای ته لږ راچکر شه. چا ته یې دومره پورې ویلي چې مولوي صاحب زمونږ ځای ته راولئ، په دې پوه شئ که مولوي صاحب زمونږ حجرې ته راولئ. الحمدلله ثم الحمدلله یو ځل حجرې ته ورغلی ما او هغه هم داسې ورغلم چې پته راته نه وه. مشرانو علماو راته حکم کړی چې دلته حجره کې پروګرام دی او دې پروګرام له راشه. بیان له ورغلی ما، بیان مې چې کړی و د هغې د مزاج خلاف مې کړی و. خبر نه وم مخکې چې څه چپو کې تېر شوي وو هغه تېر شوي وو. ما عمقه خبرې کړې وې چې کوم دوی کې وې. په دې پوه شوې چې راوتم هغه سړی چې ما ورپسې خره دې بدې ویلې ګېټه پورې راسره ووته. بیا یې راته دعوت راکړو، د هغې نه بعد یې بیا څوک راته دعوت راکړو. نه یې ورغلی. د کربونو روپو مالکان دي لیکن نه یې ورغلی. نو زه داسې مسلمانانو وروڼو ته یم زما د دې غریبانانو دا لږې لږې پیسې پکار دي. یو سیخ کو تاسو واخیسته په دې پوهېږي 2 سیخان، یو سیخ 2 درې یو بوری سیمټ. زما دا لږ لږ شیونه پکار دي او پاک او حلال مې پکار دي. مدرسه به جوړه شي، لسکته به جوړه شي، 3 جریبو 3 جریبو نه کلا را چاپېره کړه، 5 جریبه به ورسره نور هم خدای راکړي. څه مشکله نه ده، الله یې کولی شي. خو سهار له به پکې سپي ګرځي، سهار له به پکې پیشوګان بچي راوړي، خیر به ترې نه خورېږي، حرام مال باندې به جوړه شوي، په ناپاکه مال باندې به جوړه شوي، د چا غریبانانو په اوښکو به جوړې شوي، د چا یتیمانانو په سلګو به جوړه شوي، د چا غاصب په پیسو به جوړ شوي، د ایسو کاروبار به کوي د هغه په پیسو به جوړه شوي، د پوډرو کاروبار به کوي د هغه په پیسو به جوړه شوي، د چا ظالم پیسې به پکې لګېدلي. الله ته به نه خوښه، الله به قبوله نه کړي، رد به کړي. دغه مدرسه به ولاړې، بلډینګ به ولاړې، سپي به پکې ګرځي لیکن څوک به پکې دین نه زده کوي. زما پاک کې پکار دي، حلال مې پکار دي، لږې لږې دې وي. کال 2-15-10 کاله دې پکې واوړي، هېڅ مسله نشته. خو الله رب العزت یې د رشد و هدایت مرکز جوړ کړي. دا به کېږي په څه؟ په پاک او په حلالو. الله پیغمبرانو ته کلوا من الطیبات، پاکیزه خوراک کوئ. پاک مال، حلال مال زیاتېږي. دا ګډې چیلۍ دا یو بچی راوړي، 2 بچي راوړي، خو د دې رمې ګرځي. او د سپو یو سپی چې کوم دی، یو سپی 10-12 بچي راوړي، او د سپو رمل څوک نه ساتي. ځکه سپی ناپاکه دی، چیلۍ پاکه ده. الله پاک مال کې برکت اچي. چې کم مال پاک وي، کم مال چې د حلال وي، هغه د الله خوښ وي. او زمونږ دا خلک وایي حلال نه ډېرېږي. دا ساده سړیه، دا ته چا وایي چې حلال نه ډېرېږي؟ ناپاکه نه ډېرېږي. پاک مال کې الله برکت اچي. الله رب العزت یې ډېروي، الله پاک پکې برکتونه اچي. الله دې تاسو او موږ ته پاک او حلال پاکیزه رزق را نصیب کړي. الله دې د حرامو رزقونو او ستاسو د ټولو حفاظت فرمایي. نو ټول ملګرو خدمت کې درخواست دی، یو 2-3 سیخان، یو پیلر جوړولی شي، یو فوټ 2 فوټه زما عزتمندو د شټرینګ پیسې ورکولی شي، یو 2-3 فوټه ده. په دې کې به انشاءالله العزیز دیوالونو باندې کار شروع دی. بیمان پیلرې به ډکېږي، ورپسې به انشاءالله شټرینګ کېږي، چت باچولی کېږي، لنټر باچولی کېږي. هر نارینه زنانه، هر مسلمان رور خور چې زما پیغام اوري،
زمون پیغام د سره شیر کوي، لایک یې کوي. دا شیر کول هم صدقه ده، ځکه چې دا پیغام به هغه چاته ورسي چې دا کوئی په ذریعه به الله مدرسې سره تعاون وشي. خخته به څوک راولېږي، شګه به څوک راوړي، سیمنټ به څوک راوړي، ستاسو به پکې څه وي. په دې پوه شئ، په دې محله کې څومره خلک دي زمونږ دا پیغام اوري، مونږ ته هم پته لګي چې څوک یې شیر کوي او نه یې شیر کوي. نو دا شیر کول ولم شي، پیغام د شیر کو، عمل پې وکړه. څومره الله وستر کړی دی. نیازت ولی امیر صاحب په کور کې بکسه ایښې ده، په هغې کې د دوی د کور زنانه یا چې د دوی کور ته څوک دم له راشي، ماشومان د دوی کور والا چېرته دبی مبی خلکو له دمی هغې ته یې دې کې څه واچوه، هغه پیسې جمع کوي. زما عزتمندو، دا تاسو خپل کور کې هم کولی شئ. هر یو سړی په دې کور کې بکسه کښېني، چېرې په دې کې به د ورځې هر یو کس هلکه 10 روپۍ 20 روپۍ چې د چا د وسه کېږي واچوي. صدقه ده، په صدقې باندې مال نه کمیږي. نبی علیه السلام وایي قسم خوري چې صدقې باندې مال زیاتېږي. صدقې سره الله پاک انسان د بد مرګ نه محفوظ ساتي. صدقې سره بلاګانې او مصیبتونو نه سړی چې کوم دی محفوظ پاتې کېږي، بلاګانې ورسره رفع په صدقې سره بیماری ختمیږي. مخکې به خلکو صدقې ورکولې، چا بلډ پریشر نه پیژانده، چا شوګر نه پیژانده، چا کینسر نه پیژانده. نن چې موږ صدقې پرېښي دي زما عزتمندو، هر کور کې به بلا شي قسمه قسم بیماری دي، نومونه یې چاله نه ورځي دا کومه کومه بیماري ده. دې د وجې نه زما عزتمندو په خپل کور کې زنانه ورته ووایه 10 روپۍ د وسه کېږي، 20 روپۍ د وسه کېږي، 100 روپۍ د وسه کېږي. دا پکې هفته پسې راوړه، 2 هفتې پسې راخله، 3 هفتې پسې راخله، 4 هفتې پسې راخله. انشاءالله د هغې نه بس 10 نه به 100 جوړې شوي، د 100 نه به 1000 جوړې شوي. آسان ده. نبی علیه السلام فرمایي یسرو، خلکو ته اسانه کوي. دا د قربانۍ غوښې دي، اډوکي درکه پراتی، هغه اډوکي په کباب خرڅ کا، د هغې پیسې په دې کې واچوه. د غلو ټینګۍ خالي پرته ده، هغه خرڅه کا. وچه روټۍ ده، هغه خرڅه کا، دغه پیسې پکې واچوه. زوړ چې لیدلی پیسار دی، هغه خرڅ کا، دغه پیسې پکې واچوه. قسم دی چې کله موږ او تاسو عزم وکړو، نیت هم وکړو، الله پاک به راته اسانه کړي. خو چې موږ نیت وکړو نیکۍ دپاره، الله پاک یې سړي ته اسانوي، خو نیت به کوي. سړي ته الله اسانه کړي. زما عزتمندو اجلسه الله یې اسانه کړي. قرباني څومره سخت شی دی. زما عزتمندو پیسې په یو وخت پیدا کول، زما چې کوم دی قربانۍ ما سره روپۍ هم نه وه. اوس هم چې کوم دی د قرضدار یم، د صهیب قرضدار یم، زهیب قرضدار یم. په دې پوهېږي چټۍ مې په قرض وکړې وه، پیسې نه وې. نن نن اخلم سبا اخلم، نن اخلم سبا اخلم. خو نیت مې کړی، نیت مې داسې کړی چې ښه څاروی به اخلم. صرف به مې زړه کې ځان سره ویلې الله ته ګواه اوسه چې څاروی ښایسته څاروی اخلم، ورکوټې څاروی دې وي، غوښه دې پکې کمه وي، خو چې ښایسته وي خدای تا ته ښایسته څیز مخې ته کړم. څاروی ښایسته اخلم، په پیسو باندې هم نه، په 15 لکه دې ولې نه، خو اخلم ښایسته څاروی اخلم. الله څاروی راکړو، پیسې چې کوم دی زما عزتمندو انتظام هم الله به وکړي، چې کومې پاتې دي څه وشو الله به وکړي. او زما عزتمندو نیت ما وکړو، الله ورته وجود ورکړو، الله برابر. زما عزتمندو الله اسباب برابر. څاروی الله ښایسته څاروی راکړو، ښکلې څاروی چې سترګو منه چې او ښایسته، په دې پوهېږي زړه مې پرې مطمئن چې او ښایسته دی. نیت کول دي، باقي الله پاک انسان ته اسانه. تاسو او موږ چې عزم وکړو، نیت هم وکړو، الله به راته اسانه کړي. د الله نه غواړو چې خدایه زما مال د خپل دین لپاره قبول کا، په خپله لار کې قبول کا. نو په خپله پیغام واوره، شیر یې کا، عمل پې وکړه، بل له دعوت ورکړه. تاسو دا ناست کسان چې یې، کو تاسو کې څوک داسې چې د هغه رور دی، پلار دی، مور ده، خور ده، رشتهدارې دی، ګاونډي دی، دوست دی، تعلقدارې دی، شاګرد دی، کلاس پیلوی دی، زما عزتمندو بار ملک کې ملګری دی، هغه له دعوت ورکړه. هلکه د خپل آخرت دپاره فکر وکړه. څنګه چې سړی د دنیا کور دپاره لګي محنت کوي، داسې د آخرت کور هم دی. او د آخرت کور دا ګوره سړي ته ناګهانه راځي. الموت یأتي بغتة، سړي له مرګ ناګهان راځي. د دنیا کور دپاره خو به نقشه واچئ، بنیاد به اخلئ، سیمټ به راوړئ، خښته به راوړئ، سوچ دی چې بلډینګ به جوړومه، بنیادونه به راوچتومه، سیخ به پکې لګومه، چت به اچومه، ټایل به اچومه، دې له به دا کومه، دا به کومه. هغې له خلک منصوبې جوړوي. د آخرت د کور د منصوبې ما تعالی موقع نه میلاوي. خو د مرګ سکویله راله، بس بیا به د آخرت دې کور ته روان شي. په پردي کټ کې به ځې، په پردو اوبو باندې به ځې، په جیب کې به کفن کې به دې جیب نه، ګنډلې به نه، کمیس بنی، پرتوب بنی، یو 2 کپړو کې به دې روان غاړي، یو 3 کپړو کې به دې روان غاړي. بیا به دې پردی سړی قبر ته کوز کي، په پردي لاسونو به ښخ شي،
بیا به زما عزتمندو خلک دنه روان شي. اوس معامله د ځان له دغه کور ښایسته کړه چې دا ما او تا ته هره ورځ آواز کوي. زه د چینجو کور یم، زه د مارانو کور یم، زه د تیارو کور یم، زه د لړمانانو کور یم، زه د یوازې والي کور یم. ما له چې راځي ځان سره راوړه. هره ورځ ما او تا ته قبر آواز کوي، او دا د قبر آواز د انسانانو د جناتو نه علاوه تمام مخلوقات اوري. دا اسرائیل علیه السلام ستا او زما دروازې له راځي، داسې وګوري زه به ګورې راځم دی کور ته، راځم به کله کله ستاسو کوزان ته خېلي د سړي په دې بدن کې چې کوم دی دا روح پړق ناروغ شي. دا پړق ولې کوي؟ اسرائیل علیه السلام ورته ځان وښیي، ځان تیار ساته. او زه خو چې کوم دی خپلې ګیرې ته داسې وګورم، ما په دې ګیره کې زه د خپلې ګیرې ته چې داسې وګورم په دې کې دا سپین ډېر ولګېدل. پیغام راغلی دی چې ځان تیاروه. په دې پوهېږي که نه؟ پیغام راغلی دی ځان تیاروه، کډه دې رانغاړه. دا زمونږ او تاسو ته پیغام دی، دا پیغام دی. زموږ عزتمندو مونږ او تاسو ته پیغام راغلی دی. اسرائیل علیه السلام دروازې له څو کله ته راغلی دی، خو ما او تا ته نیم خبر. خبر راته آواز کړی دی خو ما او تا ته نیم خبر. الله دې مونږ او تاسو د آخرت د جوړې